غلام قبرستان سره مسلح کسانو په یو کس باندې ډزې کړې دي. په دې کې یو کس مړ دی او یو راهګیر چې کوم دی هغه په دې کې زخمی شوی دی. دې حوالې سره چې شاپور تاڼې کې کوم اف ای آر درج شوی دی په هغې کې مدعي دی محمد عابد ولد محمد علي، دا اوسیدونکی دی د پها غلام امار کالونی. د رپورټ درج کړی دی چیرې دی خپل پلار محمد علي سره کور ته روانو. دی وایي کله چې مونږ د پها غلام قبرستان ته ورسېدو نو دغلته درې مسلح کسان راغلل، وایي په مونږ باندې ډزې وکړې. دی وایي په دې ډزو کې د پلار محمد علي چې کوم دی هغه لګېدلی دی، مړ دی. یو راهګیر بشر الله نومي کس دی هغه په دې ډزو کې لګېدلی دی، هغه زخمي دی، هغه خلکو هسپتال ته د علاج دپاره بوتلی دی. پولیس وینا دا ده چې هغې د مدعي په رپورټ باندې د دریو کسانو خلاف د 302 او د اقدام قتل اف ای آر درج کړی دی او د هغې د گرفتارۍ کوششونه شروع کړي دي. د مدعي پولیس ته ویلي دي چې یاره د څه ټایم پهله واده و دغلته شادي حال کې، او په هغه شادي حال کې د ملزمانو او د پلار په خپلو کې بحث شوی و او د هغه بحث په تنازع باندې دا درې واړه ملزمان راغلي دي، د پلار یې ویشتی دی، مړ کړی دی. دې کې ملزمانو کې دوه وروڼه هم شامل دي.